قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قدرمند مسلمانانو، سبا د نن بل سبا روژه ده انشاءالله. د سبا ماښامه څه به امید لرو انشاءالله چې زموږ به روژه کېږي. د بل سبا څه دغه یو خصوصي پیغام لرو د ډېرو مسلمانانو دا پوښتنې ولې حال واوالې وو د تراوو په حواله سره. قدرمندو مسلمانانو، د ډېرو ځوانانو یا د ډېرو خلکو دا شی په ذهن کې دی چې د تراوو ذکر نه په قرآن کې ستا نه په حدیثو کې ستا، او بیا دا څه مجلسونه رالو چې تراوی چې دي هغه که وکړې که نه وکړې، په نه کولو سره ګناهګاره نه یې، په کولو سره الله تعالی ته اجر درکوي. قدرمندو مسلمانانو، جناب رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په خپل ژوند مبارک کې 3 ورځې تراویح با جماعت سره کړي دي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم سره دا یو حدیث حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کوي. جناب رسول الله یو ورځ با جماعت تراویح ورکړلې، صحابو شرکت کې وکړي. په 2 ورځ به رش نور جوړ شو، بیا تراویح ورکړلې. په 3 ورځ نور زیات رش وکړو، جناب رسول الله نه ورغلی. نو سهار یې بیا صحابو ته وفرمایل چې زه پر دا وبېرېدم چې دغه لمونځ د روژې په میاشت کې فرض دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د خاصو د غټو صحابه کرامو سو د عشره مبشره سو، هغه چې څه وخت خلیفه سو، نو د ده په امارت کې په عالم اسلام کې د باجماعت تراوو ادا شروع سوه. فقها صحابه کرام رضی الله تعالی عنه په موجودګي کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړله چې باجماعت به د تراوو احتمال کړي. ما چې کوم حدیث تاسو په حضور کې ووایي، جناب رسول الله فرمایي چې زما بعد زما او زما د خلفای راشدینو سنت لازم ونیسي، طریقې لازم ونیسي. حتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمایي، بل حدیث د جناب رسول الله دی چې اصحاب دی لکه ستوري زما، اصحاب زما دی لکه ستوري چې په هر یو پرې لاس ونیسي ته به هدایت ورسېږي، په چا پسې اقتدا وکړې ته به هدایت ته رسېږي. اصحابو کې زما. نو قدرمندو مسلمانانو، د موطا امام مالک رحمه الله تعالی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې باقاعده 20 رکعات تراویح ادا کېدل، با جماعت 3 رکعات وتر ورسره ادا کېدل. او په کفایة المفتی کې هم دي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا یو څو ورځې چې با جماعت تراویح ادا کړلې، بیا جناب علیه الصلاة والسلام صحابه ته فرمایي چې ما په دا وجه با جماعت نه کې ادا زه داسې بېرېدم چې دا د روژې په میاشت کې فرض دی. قدرمندو مسلمانانو، د جناب علیه الصلاة والسلام د خپل امت سره محبت او مینه او شفقت موږ تاسو ټول ته رامعلوم. قربان زموږ کړي ځانونه، اولادونه او مالونه چې د جناب رسول الله، خو د خلفای راشدینو چې کومه لار ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فیصله چې دی کوي د باجماعت د تراوو. فقها صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ټول موجوده دي. دا ښکاره خبره ده، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دین اسلام د شریعت په حواله سره انتهایی حساس وو. هغو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر دغه فیصله باندې هېڅ نه وویل او هغه ورسره ومنله. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا فیصله وکړه د امامت دپاره د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه په امامت کې د تراویح شروع وکړه، د هغو ذمهواري وکړه. نو تراویح سنت مؤکده ده. پکار دا ده چې کوم مسلمانان وروڼه زموږ ځوانان هغه باید د ورځې روژه د ماښام لخوا عبادت د تراویح باید اهتمام وکړو. دا مبارکه میاشت ده، د عبادت میاشت ده، د الله د رضا میاشت ده. د الله د رضا حصول باید وکړو، حیلې و بهانې باید نه کړو جوړې، پوښتنې باید نه وکړو. بیخي ډېر میسجان آل واوال زموږ سره څوک وکړي د تراویح په حواله. تراویح سنت مؤکده دي، د شریعت فیصله ده
او په دا والا باید موږ سستي نه وکړو، کوشش باید وکړو، باجماعته باید وکړو. دغه یو خصوصي پیغام یې درلودی. امید لرو چې تاسو واورئ او په دغه مبارکه میاشت کې د تراویح اهتمام پرته وکړئ. څو خلک چې وس لري هغه د خپلو همسایګانو خیال وساتي، مالداران یې د غریبانو خیال وساتي. باید یو د بل سره مینه محبت وکړو. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله هیڅ ضرورت ستاسو عقلې بدلېدو ته نه لري. الله ستاسې و تقوا ته ضرورت لري. الله ستاسې تقوا غواړي. پکار دا ده روژه په هغه طریقه باندې ونیسو لکه څنګه چې د روژې حق وما علینا.